د ژوند د نوې ورځې اولنی مونځ چې مسلمانان کوي او ځان له یې کوي، نارینه هم او زنانه هم، هغه 2 رکعته سنت د سبا دي. ٹھیک شو؟ او زمونږ او ستاسو د ژوند د نوې شپې اولنی مونځ چې موږ مسلمانان کوو، اگر که فرضم جمع سره کړي دي، هغه 2 رکعته سنت د ماښام دي. داسې ده داسې ده دغه د نوې شپې د ژوند د نوې شپې اولنی مونځ 2 رکعته سنت د ماښام او اولنی مونځ 2 رکعته سنت د سحر، هغې کې مونږه د دې 2 سورتونو د وینا اهتمام وکړو. کوم 2 سورتونه؟ په اول رکعت کې د سورت فاتحې نه پس قل یا ایها الکافرون سورت وایو، او په دویم رکعت کې د سورت فاتحې نه پس قل هو الله احد سورت وایو. هر مرګری دی خپل ځان ته وګوري چې داسې کوي که نه کوي. که داسې کوي الحمدلله رب العالمین دی ووایي، او که داسې نه کوي دا عمل دی شروع کړي. نو په دغه نوې ورځ او دغه نوې شپه کې به لوی الله مهربانه الله دغه مسلمان نارینه او دغه مسلمان زنانه د هر قسم شرک نه حفاظت کوي او د توحید په عقیده به استقامت ورکوي. دین آسان دی. دین څه دی؟ آسان دی. کو به داسې د سبا سنتو کې او دې کې به نیت دی چې دا د پیغمبر علیه السلام د سنت تابعداري کوم. هغې داسې فرمایلي چې داسې وایي. ټیک شو؟ سبا په سنتو کې دا 2 سورتونه وایي. دا د ژوند د نوې ورځې اولنی مونځ دی چې دا نوې ورځ کې ستا حفاظت وشي د شرک نه او تا ته د توحید په عقیده باندې استقامت نصیب شي. کو به داسې که نه انشاءالله. او دغه رنګې د ماښام په سنتو کې دا د دې 3 سورتونو مختصر غوندې فضیلتو